هغې وی دا دروغ دي، الله ټول هلاک کړل. او دا شانته د کفارو تم ووایه ستغلبون وتحشرون الى جهنم، تاسو خو اوس په خپل طاقت نشه کیئ، نږدې وخت به راشي ټول به مغلوبه شي او ټول به راجمع کړی شي جهنم ته. او د جهنم ټکانه ډېره زیاته خطرناکه ده. خو بیا الله د بدر واقعه بیانوي، وی چې دوه ډلې یو بل ته مخامخ شوې. فئة تقاتل فی سبیل الله، یو ډله هغه وه چې محض د الله رضا دپاره جنګېده. واخرى کافرة یرونهم مثلیهم رأی العین، او چې کومه دویمه ډله وه نو هغې ته دا بله ډله د خپل مثل یا د دې نه زیاته ښکارېده. والله یؤید بنصره من یشاء، الله وایي چې زه غواړم د چا بس د هغې مدد کوم. او په دې کې لوی عبرت دی د هغه خلکو دپاره چې کم عقلمند خلک دي. کله چې د بدر واقعه وه په دې وخت کې مسلمانانو ته هغې تعداد الله کم وښولو، او چې کم کفارو هغې به کته وي دا مسلمانان دومره زیات دي، نو د هغې په زړونو کې الله رعب واچولو. تاریخ لیکي کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هجرت کولو، نو په دې وخت کې دا کفار نور لس قبیلې راجمع شوې. دی وایي یاره ویده خو یو نوی دین شروع کړی دی، نه مونږ په ارام پرېږدي نه زمونږ خلک په ارام پرېږدي. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د کور محاصره کوي، او د الله رسول ته کله وحی راځي هغې ته پته لګي، نو که دشمن یم و نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو بیا هم امانتدار و، بیا به هم پې د امانت هغه اعتبار کولو. ټولو امانتونه راجمع کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پراتو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وایي زما په بستره باندې سمله، او زه وځم سحر چې کله دا ټول له ته امانتونه ورکړې ته بیا د هغې نه پس ته ما پسې راځه زه هجرت کوم. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله روزي نو د مکې ځمکه داسې شګجنه ده، شګه شانتې ده، نو هلته نه شګې ته لاس کوي، خاورې ته لاس کوي چې هغه کله رالي نو په هغې باندې سورت یاسین چوف کوي، هغه داسې شیندي. نو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دلته درې معجزې ثابتېږي. یو معجزه ده شګه مخامخ شیندي، هغه څلور واړو طرفونو ته ځي، یو معجزه دا وه. دویمه معجزه ده کله چې د دواړو جهانو سردار شګه وشیندله نو د هغې سترګو ته لاړه، او چې شګه معمولي څه چې یو ذره د انسان سترګو ته لاړ شي نو هغه بیا سترګې نه شي کولاولی، ړوندېږي. نو هغه یې ورسره ړانده نه شو ده شو. خو درېیمه معجزه چې د هغې په سر باندې هم هغه شګه پرته وه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغې د منځ نه ووته، یو کس راغو ابو جهل ته وی، ورته وی ای ابو جهل څه ته ولاړې؟ وی اوس به محمد راوځي، بس مونږ فیصله دا کړې ده وی دی قتلو چې دا کیسه ختمه شي. وی ته د هغه فیصله کې خو نشته تلی دی، وی په سر باندې دله شګې مچولې دي چې ابو جهل سر ښکته کو د سر نه شګې لاندې وغورځېدې، او چې کله لاړه بستره کې وکته علي صاحب پروت دی، ورته وی این محمد، محمد څه شو؟ او ورته وی لا ادري، ما ته خو پته نشته. نو دنه روان شو، نو نور ورسره ورته وی راځه وی ما ته پته ده چې کوم ځای کې دی. وی علي ته پته نشته، تا ته څنګه پته ده؟ وی چې محمد دلته نه وي، هغه به د ابوبکر کور کې وي، ځکه وی چې چېرته ابوبکر وي هلته محمد وي، چېرته محمد وي هلته ابوبکر وي، راځي د هغه کور ته ځو. د هغې هغه یو بل سره مینه وه چې یو بل نه به جدا کېدم. کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دې ځای نه ووتو، ابو جهل لاړه، هغه ورځي او هغه ګوري هلته اسما بنت ابوبکر او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هلته موجوده وه. ورته وی څه شو محمد؟ ورته وی ما ته پته نشته. نو هغې له یو څپېړه ورکه هلته وویشته. کله چې هلته ولي نو یو کس ورسره دی، وی ای ابو جهل،
وی عالم درته دا جواب درکو چې ما ته پته نشته. او وی اسما بنت ابوبکر هم د دا جواب درکو چې ما ته پته نشته. په کار خدا و چې علي دې غزار ورکړی وی نه وی علي جرار دی، علي بهادر دی، علي شیر خدا دی، علي ته پته واغه دروغ نه وي هغه به راته ویل یقینا هغې ته پته نه وه. او وی کدی ته پته مو وي دا د ابوبکر د خاندان نه د پیغمبر عاشقان دی، وی کدی جنې ته پته مې وي دا راته نه وی وی ځکه مې ده وواله. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لاړه هجرت یې وکړه. پهله چې ځي مسجد قبا کې هلته وخه کینی، بیا په لاره کې مسجد جمعه دی هلته جمعه پړاوئ، الله تاسو ټول بوتلی کی. کله چې مدینې منورې ته لاړو نو د هغه ځای حالات نو د مشرکینو خپل هغه خپې لاس وال شروع که. نو ابتدا کې چې کله د مشرکینو لاسونه شروع که، کرز بن فهر د مکی او مشرکو دی راغه د مسلمانانو په هغه چراګا باندې حمله وکړه، د هغې زناورې بوتله، خو مسلمانانو د هغې تاک وکړو، هغه زناورې ته ایثار که دی ترې وتښتېده. حملې رو شروع شوې دي. شروع کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې خلک راجمع که. کله چې راجمع که نو هغې کې قبایلو سره اتحاد کیږي. په دې وخت کې ذوالعشیره قبیله، مرجحنه، مرینه، دا څو قبایلو دې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدلج ښار ته هلته هم ورپسې لاړه، دې سره هغې اتحاد وکړو. که مشرکین کله حمله کوي نو تاسو به زمونږ مرسته کوئ، که مونږ سره زمونږ درته ضرورت چې نو دوی ورسره ومنله. خو په دې وخت کې په یو څو کسانو سم اور بل شه. هغه اور داسې و چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تشریف راوړو نو په دې وخت کې دا چې کم اوس به سرداران کېده ټول دې ته تیار و چې دې ته به د سردارۍ هغه ټوپۍ پګړۍ په سرېږي، نو په هغې اور بل شو. هغې دننه رو رو هغه چینجو غوندې کار شروع که د خلکو پړونو کې شکونه واچول. هلته کې مشرکینو عبدالله ابن ابی ته خط راولېږه، وی ته ووژنه یا دلته نه وکاږه، یعنې زموږ د طاقت نه ته خبرې موږ در باندې حمله کوو او تام ورسره غرق کوو. عبدالله ابن ابی چې کم منافق و دی راپاڅېده، دی وایي زه جنګ کوم، دی به وځي د دې ځای نه. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کېنولو چې ای ابی یو ورور به بل ورور پسې راپاسي، یو ورور به بل ورور وجري، دغه انصار خو ستا رونه دي، دغه مهاجرین خو ستا سرونه دي، تاسو به دی وجنې. نو هغه غوسه یې لږه نرمه که، هغه هلته په ارام کېناستو، جنګ یې ونه که. خو د ده په اړه کې هغه نفاق راغو چې اوس به زه سردار کېدم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغو خلک یې دومره تایید کوي، دا خو د وخت پیغمبر دی، زما سرداري لاړه ختمه شوه، غرقه شوه، زه لاړم. دی کېناستو یو طرف ته، رو رو به کارونه پکې کول. په دې وخت کې عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولېږه، وی د شام نه د کفارو چې کومه هغه تجارتي قافله ځي وي په دې باندې نظر وساته. چې کله پې هغه نظر ساتلو هغه پې 12 کسان ورسره حمله پې کړې ده، یو سردار یې وله وجلی دی، دوی ته قیدیان راوست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خفه شو، وی ما خو تا ته د جنګ نه ویلې، وی ما خو درته محض دا وویې هغې ته تاک کې وساته، هغې ته صرف ګوره. چې کله دا حالات وکتو نو په دې وخت کې یو صحابي دی، هغه هم تللی دی او د اوس د قبیلې چې کم مشر دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دی عمرې له لاړه. نو عمرې له چې کله دی ځي په دې وخت کې دی امیه بن خلف ملګری نو هغه په خپل تاک کې وساتلو، خپل دوستی کې وساته. نو مکې مشرکین راغه، وی که چېرته ته د امیه ملګری نه وی دلته به اوس مونږ کوتره کړی وی. او ورته وی ټیک ده، وی تاسو ماله ګوتې راوړی، وی تجارتي قافلې به په کومه لاره ځي، وی په مدینې منورې به ځي، وی ټولې لارې به ولې نیسم، وی ما نه دی بیا څوک لاړ شي. خو هغې پرېښه هغه ته یې څو نه وي. دویم دا اوس د رجب میاشت چې عبدالله ابن جحش صاحب دا کار وکړه، نو په دې وخت کې مکې مشرکین نور غوسه شو، سوځېده باقي د غوسې نه. کله یو ته خط رالیږه، کله بل ته رالیږه، دی تیارې داسې وکړو چې په مدینې منورې باندې حمله کوو او دا مسلمانان ختمو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ټول مسلمانان را جمع کو، خاص کر په دې کې نښه هغه انصارو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاله لاړه. یو به پاسېده، تقریر به یې کولو، جوش سره به یې تقریر کولو. اخره کې
د کم چې د انصارو د مدینه منورې د کې حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ پاسه ده ورته وی دا الله رسوله ولی مونږ د موسی علی السلام د قوم غونتی یوسه چې مونږ به ورته وایو چې زه تم جنگېږه او ستا خدای دې جنګېږي مونږ به جنګ نه کو ای د الله رسوله که دشمن مخکې نه حمله کوي مونږ به مخکې ولاړ یو دشمن رستو نه حمله کوي مونږ به رستو ولاړ یو دشمن ښي طرف نه کوي ښي طرف ته به ولاړ یو ګس طرف نه کوي ګس طرف ته به ولاړ یو وی دا خو پرېږده کمال دې پکاري جان دې پکاري اولاد دې پکاري د الله رسوله هر څه مو په تا قربان کړي دي او ته زمونږ حق پیغمبر مونږ به تا سره ولاړ یو چې کله دا تقریر مقداد صاحب کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشاله شو د خوشاله وی خاندل چې کله خاندي نو د جنگ تیاری شروع شو نو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته پته ولګېده چې هغې را روان دي زر کسان دي هغې 200 اسونه 200 هغې سره اوښان و راغه هغې ښه ځای پکې ونیو په بدر کې مسجد عریش ورته ویلی کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته کې خیمه وه مولوي صاحب هم تللی او لاندې طرف ته چې کم دی ښځې نیولې په هغې باران شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته ځای کله ونیوه داسې ناشنا جنگ یو داسې عجیبه جنگ چې په تاریخ کې د دې مثل نشته 2 اسونه دي صحابو سره 2 اوښان 2 اسونه او پشمار یو څو تورې چا چپلې شته چا نشته یو څو صحابه کرام او د ایمان هغه قوت دی کې د ایمان هغه جذبه په دی کې د چې دی کله دلته نوځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خیمه کې کینی او دعا کوي الله وی دک خلق دی وی کدی مغلوب شو د ای الله وی مقدس مکه قیامت پورې بسوک ستانم اغستون کینی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله نه جړاګانی او داسې جنگ چې ډیر د ازمایش جنگ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته مخامخ خپل زوی ولاړ دی حضرت عمر صاحب ته خپل ماما مخې ته ولاړ دی چا ته خپل زوی ولاړ دی چا ته خپل پلار مخې ته ولاړ دی خو د اسلام د پاره د اسلام د نوم د پاره خپل پلار هم قربان او وجنا خپل زوی هم وجنا خپل ماما هم وجنا دی لاج نه دی ساتلی په دې وخت کې چې کله جنگ اول فردن جنگ وو حمزه صاحب ولاړ دی په دې وخت کې شیبه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قتل کو د عامر رور امر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قتل کو نو چې کله جنگ بیا عام کیږي عام جنگ شروع کیږي په دې کې حضرت په دې کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله اعلان کین یو 2 ماشومان دی عبدالرحمن بن عوف صاحب سره ولاړ دي یو طرف ته دی یو بل طرف ته دی او ورته وی د ابو جهل کم یو دی د افرا بچو دا دوانه ډیر بهادرو نو دی وی کاس چې مضبوط کسان نه خوا دی خوا ولاړ وی سکوي وی دی وجنو وی مونږ اوریدلې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې بد دی ویلي غله اذیت ور کړی دی یره وی چې دا 2 ماشومان ابو جهل پسې ورغه او را ټینګ ک ابو جهل چې کله او نو دی بل چې کله معاوض چې کله وجلو نو شاتنه په اکرمه بن ابو جهل ابو جهل جو د په غزارو کو په دې لاس باندې لاس تنه کټ نو بیام دا ځوان معاوض دومره بهادر سره جنگ کړي دي نو هغه لاس کټ شوی خو هغه چمړو هغه یو تار پاتو چې دا لاس زوړندو نو هغه خپل تورې راواغستنو هغه تار د خپل لاس کټ کو چې دا لاس را نه غورځيږي جنگ کې څه خلل لا نشي بیا د غیب باوجود لګیا دی جنگ کوي دا د ایمان هغه جذبه ده دا د ایمان هغه طاقت ده یو ځل حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ ته یو تابعی وی حضرت وی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دور کې ستاسو څه کیفیت وی یره وی کوم د پیغمبر په دور کې وو وی مونږ بسرونه پزمکه اخکو وی مونږ وی چې د الله رسول زمونږ په سټ باندې قدم یک دو ته په اوړه وی مونږ کې به داسې جذبه وی تاسو څه کړی دی په هغه وخت صحابي ته وی صحابه د ایمان معیار ګورې عجیب وو صحابه ایمان قوت ته څوک رسېدی نشي هغې داسې مینه د پیغمبر په دیړه کې ساتلې چې خپل اولاد خپل بچی خپل کلی هر څه ورته پریښی دی نو هغه ورته کیسه کوي حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ وی سخته یخني و سخته او وی سخته یخنۍ کې هم د دې بدر نه پسته وی ابو سفیان
چې کله د ابو جهل مردار شه، امیه بن خلف مردار شه، نو په دې وخت کې ابو سفیان دی مشر کو. ابو سفیان یې ځکه مشر کو چې د قسم وخوړه، وی تر هغې به زه نه کینم تر څو پورې ما د مسلمانانو بدل نه اغست، د مشرکینو چې کم سردارانو دی بدل نه اغستې مسلمانانو نه. وی ښه نو بس دی سردار کو. وی چې کله دی راغو، وی سخت یخنی د موږ ناستو، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ وکړو، دعا یې وکړه. وی کله چې راپاسې د منځ نه، وی څوک شته داسې چې ماله د مشرکینو خبر راکړي؟ وی ټول غلی پاتې شو، یخنی ده، وی لوږم لګېدلی، د خوراک څه نشته، د اغوستو څه نشته، وی ټول غلی ناست دي. دویم ځل یې 2 رکعاته وکړه چې کله راغو، وی څوک شته چې مشرکینو خبر راکړي؟ وی دریم ځل چې کله وکړه، نو وی راپاڅېد، وی زما نوم یې واخیسته، وی ما وی اوس خو د غیرت تقاضه ده، وی زه پخپله راپاڅېدم او وی روان شم. وی کله چې زه روانېږم او زه هلته ورورسېدم، نو وی په دې وخت کې تیزه سیلی را روانه ده. وی هغې لګیا دي، هغې اورونه نشي بلولی، کټوی نشي پخولی ځان نه، د لوږې حالات په هغې دی. وی داسې سیلی پرې راغی، وی خیمې د جړلې نه ولویستې. وی ابو سفیان اواز کوي په دې وخت کې، وی ای خلکو، وی دې وخت کې زیات کوشش کوئ چې د بهر نه در کې څوک رانه ننوځي. وی هر سړی د خپل ملګري وپېژني. وی ما یو مشرک له لاس ورکړو، وی ما ورته پلاني ته څوک یې؟ هغه وی زه پلاني یم. وی ما ورته هوښیار اوسه، وی چېرته بار نه راکړي جاسوس رانه ننوځي. وی کلک مې د لاسه ونیوه. وی په دې وخت کې ابو سفیان اواز وکړو، وی اور نشو بلولی، خوراک نشو کولی، وی سترګو کې م لګیا دی خاورې دي، وی خیمې لګیا دی د جړلې نه ووتې. وی ځان وکاږي چې ځان ورسوي، ځئ وځئ. وی بس دی، وی موږ د جنګ په تاک کې نه، وی قوت هم ختم شوی دی، ضعف راکې راغلی دی. وی ځئ چې ټول لاړ شو. وی بل وخت کې به د مسلمانانو نه بدل اخلو. وی څنګه دی روانېږي، وی زم اوښې له یو 3 لتې مې ور ورکړې، په 3مه لته باندې ودرېده. وی دې وخت کې ابو سفیان نه ته مخامخ، وی که تیر مې راغستی، په سټ مې ویشته، خو ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم کړی، وی چې د خبر نه علاوه به بل څه کار نه کې. وی زه راغم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لا، هغې ته مې پوره ماجره بیان کا، پوره کیفیت مې ورته بیان که. د الله رسول ډېر زیات خوشحاله شو مانه په هغه عمل باندې. موږ دا قربانیانې کړي دي، صحابه وجیبه قربانیانې دي. نو ابو سفیان چې کله مشر شو، په دې وخت کې یو عجیبه واقع راځي چې ابو جهل مړ شه. کله چې جنگ ختمیږي، 14 صحابه کرام شهیدان کیږي په بدر کې. او په دې وخت کې ابو جهل چې کله مردار شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه راغون کو، یو طرف ته ودرېدو، نو اعلان کوي، وی څوک شته داسې وی چې ما د خبر راکړي چې ابو جهل مردار شوی دی که نه دی؟ وی لاړ شي خبرې وکړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی په وجود کې ډېر زیات کمزوری و، خپې هم کمزوری وي، خو د علم یو داسې عجیبه سمندر، داسې عجیبه سمندر چې احناف زیات قول د عبدالله ابن مسعود صاحب رالی. داسې ناشنا الله هغه له یو قوت ورکړی په علم کې. نو دی کله لاړه، د دې نه مخکې یو واقع شوې وه په مکه مکرمه کې. نو د تلاوت کولو، کله چې تلاوت کولو، نو دا په دې وخت کې د ابو جهل لاغه، نو د عبدالله ابن مسعود صاحب له یو مضبوطه سپېړه په دا مخ باندې ورکه، داسې سپېړه ورکه چې د غوږ نه وینې راووتې. نو هغه راغه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت وکړه. چې کله شکایت وکړه، په دې وخت کې جبرائیل امین راغلو، هغه ته کتو، خاندلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ولې خاندې؟ وی زه پته به درته ولګي. نو عبدالله ابن مسعود صاحب ته وی چې ته صبر وکړه. جبرائیل امین وخاندل، دې کې څه یو وجه شته. نو چې کله عبدالله ابن مسعود صاحب د ابو جهل دلته راغو چې دی مردار هلته پروت دی په مړو کې وکته، نو د کې لاسا وه. ورته وی ما چې کله وجنې که نه، وی د سټ نه مې ماله، وی دا سینه م ورسره کټ کا، دومره کبرجنو. وی دا سینه مې ورسره کټ که چې په دې نورو سرونو کې زما سر ممتاز ښکاري چې دا د بادشاه سر و. بس هغه م دی ونیوی، کوتری کو هلته سر یې تېوه. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا سر رانیولی و. نو سر یې نشو وړی. نو ده وله په دې غوږ کې په توره باندې سورې وکړو. نو سورې چې کله وکړو، نو هغه په پړي باندې وتړلو، ځان پسې راښکو، په زور زور باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له ورسو. چې کله والا لاړه، هلته ورته مخامخ کېناسته. نو علما وی ګوره، وی د پړک په بدل کې خو پړک شو، هغه لاړه مړ شي.
د غوږ نه وینه تلې وه دم ورته په غوږ کې پړی واچولو رایښکه خو وی دا قرآن د وجې نه د قرآن بېعزتي کړې وه د قرآن بېادبي کړې وه هغه د قرآن تلاوت کولو وی د هغې په بدل کې الله د ده دا سر وله هسې بېسه ورکه ځان پسې سر راښکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورسول نو دی چې کله دلته ناکام شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې یو لور وه رقیه رضی الله تعالی عنها د عثمان صاحب بیبي وه هغه بیماره وه ورته وایي ته دې ته تیمردارۍ ته ایثار شه وي تاله به د بدریینو اجر هم درکم الله به دله اجر درکړي د بدریینو او د بدریینو چې کومه حصه د آب هم تاله درکړي نو په هغې کې د عثمان صاحب نوم شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر نه واپس راځي هغې وکتل لورې وفات شوې وه په هغې باندې ایله هغه ټیم خاورې انبار کړې وې فاطمه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړل په جنت البقیع کې هغې ته کېناسته د الله رسول ډېر زیات جړل فاطمې رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ اوښکې پاکولې صحابه ورته ویې راوبې باسو وي نه وی کله چې میت یو ځل دفن شه به دوباره نه راکاږي په دې وخت کې چې کله دا جنگ شروع دی ختمیږي نو یهودو ته پیغام ولیږل دلته کې خبره د یهودو بیا راغله ستغلبون وتحشرون الی جهنم مغلوبه بشئ یهودو ته وی تاسو هم اسلام قبول کې په امن کې بشئ نو دې ډېر د کبر خبرې وکړي ښه تاسو ولې موږ د مکې د مشرکینو غوندې ګڼئ څه د دې نه پسته چې کله بیا د احد واقعه راغه صحابه کرامو باندې هلته کې هغوی د شاته نه حمله وکړه نو صحابه کرامو ته لږ شانتې په هغه وخت کې لږ شکست ملو شو بیا دوباره جنګ ګټلی نو په هغه وخت کې بیا بعضې خلکو د دې باره کې ډېرې عجیبه عجیبه خبرې لیکلي دي د ځان نه لیکلي صحابو د کمزورو ثابتولو دپاره صحابو کې نقصونه مه لټوئ صحابه خو لوی خلک دي هغوی پسې ژبې مه اوږدوئ نو هغې بیا په دې وخت کې یو عجیبه کار کوي مشرک د یهود وی مونږه د هغې غوندې مه ګڼه وی مونږ مضبوط یو نوجوانان یو جنګجو یو وی که مونږ سره مراغه بیا به درته پته ولګي امیه بن خلف ده به پټې پټې رابطې کولې مکې مشرکینو سره د هغه مردارو چې ده به نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې کنځل هم کول بدرت به هم ورپسې مدینه منوره کې د نږدې مسجد نبوي نه بهر چې وځي نو د دلته کې هغه کم د دغه قله و باغ دی زه تللی وم اوس هم نو د هغې نه یې وله داسې جنګلې ته وکړي دننه څوک نه ورپرېږي زه خپله ورغلی وم خو بهر نه مې وکته نو هغه چې کم کور خلکو ولا په کاڼو کاڼو ویشتی خو ټول مردار شوی را پرېوتی دی نو دې ظالم به وی لاړو ځان سره اویا کسان یې ځان سره بوتله مشرکین له وی زه در سره یم غم یې مه کوئ وی موږ دوستان یو وی چې کله په دې باندې حمله کوئ وی موږ به هم تاسو له په دې کې مرسته وکړو او مشرکینو ته دعوت ورکړو هغې راوغوښته هغې له ښه دعوت غټ وکړو بیا یو صحابي راغلو دنه سر کټ کړو دیم مردار کړو نو غرض مې د خبرې دا چې د اسلام د پاره صحابو ډېرې قربانیانې ورکړي چې جنگ بدر شروع شوی د اسلام قوت او اسلام به غالب کیږي که دنیا ټول هم راجمع شي د اسلام خلاف شي او یو سړی داسې پاتې چې د هغه پړه کې د اسلام درد وي هغه به الله راوچتي او هغه به الله په دې اسلام به دنیا باندې غالبه کوي واخر دعوانا